أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. سورہ آل عمران آیت نمبر 146 رکوع نمبر 6. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ او سمر پیغامبران تیر شوی قاتلا چی جهادی وکړلو معه داوی سرا ربیون خدای خلقو کثیر ډیرو فما وهنو پس اغوی همت اون بیللو لما په هغه مصیبت باندې اصحابهم چې هغوی ته رسېدلی وو فی سبیل الله د الله په لاره کې وما ضعفوا او نه هغو کمزوري شوي وو وما استکانوا او نه هغوی سر ټیټ کړی وو والله یحب الصابرین او الله دوست لري صابران خلق. وما كان قولهم او نوا خبر د اغوی الا سوا د دینا ان قالو چې ویل اغوی ربنا ای رب زمونگا اغفر لنا وبخی مونږ لرا ذنوبنا گناهونه زمونگا و اسرافنا او زیاتی زمونگا فی امرنا زمون په کارونو کې وثبت او کلک کې اقدامنا قدمونه زمونگا وانصرنا او مدد وکړي زمونگا علی القوم الکافرین فقوم کافرانو باندې. فآتاهم الله بیا ورکړو علی اغویتا ثواب الدنیا ثواب د دنیا وحسن ثواب الاخره او خ ثواب د اخرت والله يحب المحسنين او الله دوست لري نیکان خلق. یا ایها الذين آمنوا ایمان ولو ان تطيعوا کچری تاسو خبر عمر الذين دهاغ خلقو کفروا چی کافران دي يردوكم نوبگر زي تاسو على اعقابكم پپندستاسو فتنقلبوا پس بیا بتاسو اگرزي خاسرين نقصان والا. بل الله بلکہ الله مولاكم تاسو مالک دے وهو خير الناصرين او غادر خا مددگار دے. پما قبل آیاتونو کی په غزوه احد کی چې د مسلمانانو د طرفنا سقوطه ہے شوی وي پاغي باندې الله رب ذوالجلال هغه ته تنبیه چې دین واغه بیان کړل. اوس په دې نننی آیاتونو کې الله فرمایي چې تاسو نه وړاندې هم ډېر داسې انبیاء علیهم السلام تیر شوي د هغه انبیاء علیهم السلام سره هم دا غوي ملګرو چې دی د جهاد په میدان کې چې دینو جنگ کړي دي او هغه ته هم چې دینو د دغه الله په لار کې مصیبتونه رسیدلی خو لیکن د هغه مصیبتونو د وجنه هغه چې دی همت نه دی بایللی. نو دا یو قسم لا دغه مسلمانانو ته دغه صحابه ته تسلی ورته ویل شو چې تسلی ورته ملاویږي چې یوازې دا مصیبت تاسو ته نه دی را رسیدلی. تاسو د انبیا تاسو د خپل پیغمبر سره په میدان جنگ کې چې دی جنگيږي او سلک ډیر تکلیف در ورسېدونو د دغه د وجنه به تاسو همت چې دی نه ویلې لکه څنګه چې دا سابقه انبیاء علیهم السلام سره خپل ملګری ربیون رب ته نسبت دی یعنی خدای خلق په خدای باندې خپل ځان قربانول او خلق. نو هغه هم د الله په لار کې چې دینو مصیبتونو وته رسیدلی خو لیکن فما وهنو د هغه وجنه هغه همت چې دی نه دی بایللی وما ضعفوا او نه کمزوري شول ومستکانو او نه دشمن ته چې دین خپل سر چې دی هغه ټیټ کو. نو لہذا
تاسو به چې دی تاسو باندې به قسمه قسم تکلیفونه د جنگ په میدان کې راځي، تاسو به کمزوري نه کوئ، تاسو به چې دی دشمن ته چې دی خپل سر به نه ټیټوئ چې دا علامت دی د شکست. والله يحب الصابرین. ولې؟ ځکه چې تاسو په دغه مصیبتونو باندې صبر وکئ نو الله تعالی چې داسې خلک چې دی نو بیا څه کوي؟ خوښوي. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا. په دې آیت کې الله تعالی د دغه سابقه انبیاء علیهم السلام سره چې کم ملګری بجنګیدل د الله په لار کې داغو صفات بیانې. داغو یو صفت داري چې الله فرمایي چې د هغوی خبره د هغوی وینا به نه وه سوا د دې خبرې نه چې هغوی به وي ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ای رب زمونږه ته وبخې زمونږه ګناهونه، و اسرافنا فی امرنا، او زمونږ په کارونو کې که بالفرض زمونږ نه څه زیاتې شوي نو هغه زیاتې چې دي ته مونږ ته وبخې. وثبت اقدامنا، او د جنگ په میدان کې زمونږ قدمونه چې دي نو هغه ثابت کړي، مضبوط کړي. وانصرنا علی القوم الکافرین، او زمونږ مدد وکړي په قوم کافرانو باندې. مطلب دا دی چې د هغه سابقه انبیاء علیهم السلام کم ملګري چې دي هغه یوازې دا نه چې په خپل طاقت او په قوت باندې هغوی ته څه ناز او فخر و، بلکې د هغې باوجود به د الله رب ذوالجلال نه چې دی نو خپل ګناهونو باره کې به چې دی نو بخښنه غوښتل، او د الله تعالی نه به چې دی نصرت او مدد به چې دی غوښتلو. بسا اوقات انسان ته چې دی کله الله طاقت ورکړي نو په دغه طاقت باندې بیا دی ډېر فخر کوي، ډېر ناز پې کوي. په دغه وخت کې بیا د دنه الله هیر شي چې دا طاقت، دا قوت او دا صحت چې دی دا مال الله را کړی دی. په دغه صحت په زمانه کې دته الله چې دا غیاد نه، او کله چې کله د دنه الله غ صحت واخلي او کله دته بیماری راشي بیا دته الله وریا شي. نو الله فرمایي چې دغه کسانو صفت داو چې دوی به د الله تعالی نه چې دی نصرت به غوښتو، او دغه شانتي د خپل قدمونو د مضبوطیا بارکی او د خپل ګناهونو او د خپل زیاتې به بارکی به د الله نه چې دی بخنه غوښتل. نو بیا الله سي چل وکړلو فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره. دغه په بدل کې با الله رب ذوالجلال هغوی ته د دنیا هم خیر ورکو، د دنیا بدله وته هم ورکړله، وحسن ثواب الاخره، او د آخرت بدله ول چې ډېر ښه ورکړله. نو لکه دې کې ما ته هم سبق دی کنه چې الله تعالی د دنیا د خیر او د آخرت د خیر دا پس کې خو دی دا پدې کې خو دی چې تو بر خپل ګناهونو بخنه بغواړي. لکه څنګه چې دغه الګور الله تعالی پر خپل کلام کې چې دغه خلکو صفت بیانې، خو مطلب دا چې په هغه خلکو کې کمال وکنه، هغه کمال په هغه کې سو هغه دا کمال چې هغه به ربنا اغفر لنا، ای الله مونږه وبخې، ای الله مونږه وبخې او زمونږه ګناهونه چې دی هغه وبخې. و اسرافنا فی امرنا، زمونږ نه که زمونږ په معامله کې څه زیاتې شوي ای الله تو هغه مونږ ته وبخې. وثبت اقدامنا، زمونږ قدمونه چې دی هغه مضبوط کړي، په د جهاد په میدان کې هم مضبوط کړي او په دین په معامله کې هم زمونږ قدمونه مضبوط کړي چېرته مونږ کفر طرف ته ونه ګرځو. وانصرنا علی القوم الکافرین، او په قوم کافرانو باندې زمونږ مدد وکړي. نو الله ته نتیجې په تور باندې هغه دا بیان کړ چې دغه په بدله کې ولا الله د دنیا او د آخرت چې نو خیر چې دا ور نصیب کو، دنیاي کې وته خوشحالي ور نصیب شو، په آخرت کې الله تعالی ول د مخ کې نه چې خوشخبری او ثواب وروله چې په دنیا کې هم تاسو د پاره ثواب او خیر دی، او په آخرت کې چې هم خ خیر او خ ثواب دی. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا يردوکم. کله چې په غزوه احد کې د پیغمبر علی السلام د مرګ خبر مشهور شو چې پیغمبر علی السلام نعوذ بالله هغه قتل کړی شوی دی او هغه مړ شوی دی، نو پاره کې چې کوم بعضی منافقین او ناغوی وي چې ګوره دا اختلاف د سر وجنه پیدا شوی دی، دا مونږ چې د یو بل سره نن جنگیږو کنه، منافقین ځانو چې دینو عقلي دلایل چې داغه پیدا کړل، مونږ د یو بل سره جنگیږو دا په سو جبان دي چې ځکه چې مونږ وایي چې زموږ دین طرف ته راځي او دوی وایي چې نه تاسو ځادین چې دا ټیک نه دي، خو راځي بس دغه طرف ته بواړو کنه، بس خبره جو ختم بشي. پیغمبر علی السلام خاصم چې هغه لاړلې او موږ داغه په نگرانۍ کې چې نو د دوی سره جنگیدو، اوس هغه سیم لاړلې، اوس موږ ته څه ضرورت دی؟ خدای اختلاف چې د سوج نه پیدا شوی دی راځي چې نو دغه پریلو بس دغه طرف ته بواړو. په دغه مقابله الله د آیاتونه غکړل نازل کړل یا ایها الذین آمنوا ایمان والو ان تطیعوا کچری تاسو خبره ومنل الذین کفروا دا خلکو کافران دي يردوکم، نو کافران خو کنه دا خو منافقین وکنه په ظاهر باندې خو دوی د ایمان دا وکه حقیقت کې خو دوی ایمان نه راوړي، دا خو منافقین دا خو کافرانو. نو کتاسو د کافرانو خبره اومنل يردوکم، نو دوی به وګرځوي تاسو علی عقابکم په پوند تاسو باندې، تاسو به
کفر طرف ته چری واپس وګرځي نو دا غي نتیجه بسوي فتنقلبوا خاسرین پس تاسو به وګرځي نقصان والا الله فرمایي که تاسو بالفرض دا کفر طرف ته واپس را وګرځیدل نو دغه تاسو د نقصان خبره ده او دغه سودا تاسو د پاره د خسارې ده بل الله مولاکم بلکې الله تاسو مالک دی که بالفرض پیغمبر علی السلام نشته دی خدای خدا مطلب نه دی چې تاسو خپل ایمان او خپل اسلام به پرېږدئ او د کفر تر بلکې الله تاسو مالک دی دا الله نه نصرت او مدد چې دی هغه غواړي او هو خیر الناصرین الله بهترین مددگار دی وکأی من نبی او سمرا نبیان تیر شوی دي تاسو نه وړاندې قاتلا چې جهاد کړلو معه دا غوی سره ربیون خدای خلقو کثیر ډیرو فما وهنوا پس هغوی همت ونه بایللو لما په هغې مصیبت په وجبانی اصحابهم چې هغوی ته رسېدلی و فی سبیل الله د الله په لاره کې وما ضعفوا او نه هغوی کمزوري شول وما استکانوا او نه هغوی ښکته شول یعنی نه سرونه ټیټ کړل والله یحب الصابرین او الله دوست لري صبر کوونکي خلق وما كان قولهم او نوا وینا د اغوی الا سوا د دینا ان قالو چې ویل اغوی ربنا ای رب زمونږه اغفر لنا وبخي زمونږه ذنوبنا گناهونه زمونږه و اسرافنا او زیاتی زمونږه فی امرنا زمونږ په کارونو کې وثبت او مضبوط کړي اقدامنا قدمونه زمونږه وانصرنا مدد وکړي زمونږه علی القوم الکافرین فقوم کافرانو باندې فآتاهم الله پس ورکړل الله اغوی ته ثواب الدنیا ثواب د دنیا وحسن ثواب الاخره او ثواب د اخرت والله يحب المحسنين او الله دوست لري نیکان خلق یا ایها الذين امنوا اے ایمان والو ان تطيعوا کچری تاسو خبر اومن الذين دهاغ خلقو کفروا چې کافران دي يردوکم ناغوی به وګرځوي تاسو علی اعقابکم فپوند تاسو باندې فتنقلبوا پس تاسو به وګرځي خاسرین نقصان والا بل الله بلکې الله مولاکم مالک دی تاسو او هو خیر الناصرین او هغه ډیر ښه مددگار دی صدق الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله